الا الله محمد رسول الله زموږ کې دوه جګړې دي ورسره چې ته وای لا اله الا الله نو ته په خپل ځان ته خدای وای نو ته لا اله الا الله چا د پاره وای ځان د پاره وای ته وای محمد رسول الله ته ځان ته محمد رسول الله وای نو چې ته کومه کلمه وای نو زه چې کله کلمه وایم زما وحده لا شریک د الله ذات چې هغه د کائنات په هر خطه کې هر ځای کې موجود دی او ته چې کله لا اله الا الله وای نو ستا مراد دا غي نه چې دغه ته ته مراد دی د محمد رسول الله نه ته ځان مراد اخلي نو ما ته وای زما او ستا په عقیده کې ډېر زیات فرق راځي دا کتاب البریه دی دا وکی دی تاسو ته 1898 کې چاپ شوی دی پاڼې دې چې ورډه غشتي تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں خیال مده وای ما ته الله وای چې ته زمانه داسې لکه زما توحید چې او ته زمانه په دې مقام اتحاد کې یعنی ما سره یو داسې چې دا بل مخلوق ته معلوم نه دی بس صرف ما ته وو ته د جهان نوري ستا شان عجیب دی او بیا ورپسې څه وایي زه به ستا ګروپ چې دی هغه به قیامت پورې غالب ساتم نو دلته د ځان ته ووایي چې زه خدای یم او دې ځای ورپسې راشه تیری میری طرف وہ نسبت ہے جس کی مخلوق کو آگاہی نہیں اے لوگوں تمہارے پاس خدا کا نور آیا پس تم منکر مت بنو اس بھی پسیدل تراشا تمام صفات روحانی میرے اندر ہے اور جن کمالات سے وہ موصوف ہو سکتے ہیں وہ مجھ میں بھی ہیں چکم پا اللہ کی لیے غما کی لیے پھر ایک اور کشف جو آئین کمالات اسلام صفحہ مدت چپ چکا ہے داغی حوالہ بھی اور گئی آگے حوالہ کسی ہوئی دو پوری جی کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی تھا اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور خیال اور کوئی عمل نہیں رہا اور میں ایک بدی عبارت کوئی نشو بدی دیور گئی بدی بلا صفحہ بانا ڈاپل عبارت دے دیور گئی دی سے اوپری تاسو دی عبارت تا خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اللہ تعالی وہی پما کے داخل شو داو شو اللہ کدا پانا پر کنشی دا سر جو زیر اس دی سے ورطا اوپری جی دستاسو مخی تا آغا خبر اکدم چه تاسو بموائی چه دا کشتی نوح کتاب دے ٹک شو ٹھیک دے کہنے جی دا روحانی خزائن دے مرزا دا پکی کشتی نوح دے خدا ما سر نسخی زڑی دی لگی نو دا شلی گیا غنو کی دی لگ رہا تو بدل راوستے نو زڑی نسخی پا دی وچہ ساتم نوی مشترک سر دا پوری جی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا یعنی وہ میں ہی ہوں زوی محمد ٹھیک شوا اس تاسو نے ہوتا پوس کو نو دی پسی دیر خرافات کی بزر نکتی نکتی میں تاس تراواغ استے اس تاسو نے ہوتا پوس کو ما دارا تو ہوئے چی او سڑے ہوئی چی زب اخبلا خدای دیم و خدای ما کے دن نشوے دی ٹھیک شوا او بیا غوی چې زه په خپل محمد علیه السلام یم اب غوی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو داغه په لا اله الا الله محمد رسول الله بسو کې یقین کوي یار موږ ما خبر ده سپریم کورٹ اف پاکستان ته دا کتاب لاړ وګورئ جلد نمبر 19 روحانی خزائن او په دې کې دویم اتم نمبر کتاب چې د کشتی نوح جماعت تاسو مخه ته وګورئ کتاب سپریم کورٹ اف پاکستان ته دا کتاب لاړ ما د دې جدا جدا نسخې جوړې کړې دي چې دغه ازاله الخفا می جدا کړې دي توضیح مرام می جدا کړې دي دا ورپسې چې دنو خطبه الهامیه می جدا کړې دي یو می جدا جدا بیا نسخې جوړې کړې دي ما دا هغه دغه باندې په پی ډی ایف باندې استې دي دا می جدا کړې چا د کوم کتاب نسخه په کاری ټوټه زور لزر ټوټه ولېږم ویلې کوم بیا راولېږم ځکه مولیان بیا کتاب نه ورکړي ګلابو د کتاب غوړي د نور سری خو د کتاب نو
اوس سپریم کورټ اف پاکستان دا کتاب مخې ته کېښودو کشتینو وایي د دې په صفحه 19 په صفحه 16 باندې تا ویلي دي زه په خپله محمد رسول الله مرزا ویلي دي نو چې ته لا اله الا الله محمد رسول الله قادیاني وایي د هغه مراد ته مرزا شو که محمد رسول الله شو چې د هغه مراد مرزا شو نو زما او د هغه کلمه یو شان شوه دا داسې په کلمة الفصل کې هم د بل جلد راغواړم کلمة الفصل کې هغې کې هم لیکلي دي او په دغه کې ماهنامه الفضل کې هم لیکلي دي نو تاسو ما ته بیا دا وګورئ چې تاسو مخې ته نن یو څوک کرشمې درته مخې ته ږدم چې لږ شوق هم پیدا شي چې دا قادیاني مردار خو ګورئ انا انزلناه قریبا من القادیان مونږ دا قرآن نازل کړی دی نږدې قادیان کې 140 صفحه ده دا وګورئ ماشومانو تاسو هم ځان تیار ساتئ قادیانانو نه به ښځې په شریکه اخلو انشاءالله ٹھیک ده که نه د مردار زامن دي خنزیران دا وګورئ دا دی جی دا وګورئ روحاني خزائن ازالة الاوهام کتاب دی که نه ازالة الاوهام حصہ اول پدې کې وګورئ صفحه نمبر 140 پدې لیکلي دي اورګي دا لږ د مخکې نه دی وایي انا انزلناه قریبا من القادیان وایي چې کله ما دا واورېدل نو تعجب مې وکړ چې قادیان نوم هم قرآن کې شته دا هم پکې لیکلی دی وایي هغه وایي چې دا وګوره لیکلی دی وایي ما چې کله په قرآن نظر واچو نو ما وکتل چې حقیقت کې قرآن کې دا لیکلی دي چې انا انزلناه قریبا من القادیان چې مونږ به دا مرزا په قادیان کې قادیان ته نږدې به مونږ د نزول کوو او د قرآن نزول به هم کوو زما خبرې ته مو خیال راغی چې دې حد ته یو سړی په پلیتۍ کې ورسېږي بیا ورپسې مخکې هم راځم حواله جات ټول راجمع کړي دي یو حواله دی ځای نه چې دې کې دی دا خبر هم کوي په دې کتاب کې یاره بس دا پولو نه ده چې اوس دا ماشومان ناست دي چې زه هغه خبره وکړم قسم دی حیران به پاتې شي چې یو سړی د پیدایش واقع په کوم انداز باندې ذکر کوي زه هم چې یو بې غیرته نه بې غیرته سړی به داسې خبره ونه کړي لکه ده چې کړې ده په دې کتاب تاسو ته مشرانو زه دا ویل غواړم چې دا علما لیوني دي ما ته وایي ته راشه په خپله باندې دی منډې وایي دا مولانا صاحب روانو زروبی ته روانو اجتماع ته چالو ده په زروبی کې زمونږ هغه اجتماع ملګري ولېږل وي زه به درپسې جدا درشم خو د ختم نبوت دې پروګرام کې شرکت وکړم زه نن یو دعاله سهار مینۍ کې ټوپۍ نه مخکې مینۍ کې یو دعاله لاړم مولانا قریش خان صاحب د دارالنجا استاد الحدیث دی ما د هغه پلار مړ او د پلار یې نن دویمه وه ډېر زیات مېلمانه وو ورسره ما ورته ویې مې ستاسو ګوره نن په تورو کې ماښام نه پس چې کوم بیان دی نو مې هغې کې ما نور علماو بل چاله مې ټیم دغه کړم مولانا مانشاه صاحب ته مې وویل نور علماو ته مې وویل مې دوه درې ملګري به ستاسو په ځای انشاءالله هغه خلا ډکه کړي خلا به ډکه شي تاسو تشریف مه راوړئ ځکه په تاسو غم راغی ما ته وایي نه دا پروګرام د ختم نبوت دی بل څه خو نه دي زه مازدیګره پورې مېلمنو سره یم زما پلار مړ شو نو غلام غوث هزاروي خو بچې مړو ختم نبوت له ځان رسول ما ته وایي زه به خامخا اوس تاسو په دې پوه شوئ چې سپریم کورټ ولې وایي چې دلې سزا موت ورکړی شي په دې ورسېدی په خبره دا علماء کرام ناست دي تشریف فرما دي زمونږ د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند یو عقیده ده هغه دا ده چې زما نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن سره چې کوم خوره ولګي هغه د عرش نه اوچته درجه لري ٹھیک شو اوس یو سړی وای الله په ما کې دنه شو بیا وای زه په محمد رسول الله کې معاذ الله مخکې عبارت ده نو دی وای چې زه په محمد رسول الله کې معاذ الله په اعتبار د بروز سره دنه شو نو زه بعینه محمد رسول الله شو او زموږ عقیده دا ده چې د پیغمبر بدن سره لګیدل خوره د عرش نه اوچته درجه لري او دا مردار دا دعوه کوي نو آیا دې مردار د سره زموږ په زړه کې رحم راتلی شي تاسو وایي
تاسو به رحم راتلی شي بیا ورپسې مخکې ځه صرف دا خبره نه دا ما چې کوم درس عبرت کتاب وی په دې کې لیکلي دي وای د عیسی علیه السلام شپږ نیاګانې درې د پلار د طرفه وي درې د مور د طرفه نو موږ قرآن کوی چې دا پلار نشته قرآن کوي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قرآن کریم وایي د مریم وعده نو کړي موږ عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړي او دا مردار وایي چې د پلار درې میندې او د مور درې میندې اوس مخکې څه وایي او دا شپږ واړه چې وینو دا به روزه شپه پردو سړو پسې ګرځېدي دا به زنا پسې ګرځېدي ما ته مسلمانان ووایي چې موږ د دې مردارانو خلاف نه یو کېږو نو موږ به کوم ځای یو ما ته سړک د جوړ نه شي زما ډوډۍ د الله وعده کړې ده زه به خورم اوس مې دې د خبره کوله موږ درې ځایه خلکو په زور باندې ایثار اوس په مانیره کې مفتي غني رحمان صاحب دي د هغې په زور ایثار کړو نو هلته په مینه کې هغې وي روټۍ به خورئ نو دلته دی وي روټۍ به خورئ نو ته خو تیاره ایښې روټۍ په دسترخوان پرېښوده مینه زموږ زړه ته نه کېږي ناشته م لیټ کړې ده نو په دې کې اوس اچانک مونږ کلي ته روان شو چې کلي ته لاړو نو روټۍ تیاره پرته وه نو کور یې راته وویل چې یاره اوس د کور روټۍ تیاره خو څوک نه پرېږدي نو ما راوچته کړه دی ته مې راځي روټۍ وخورو مونږ روټۍ وخوړم دلته دا دغه چې دی دا نیک عمل خان ده راپسې ټلیفونونه چې ما سره ما ورته ویل لکه مونږ روټۍ وخوړه نو مونږ په هلته پمپ کې چې دی نو هغه کسان وایي خیر د مونږ سره وایي دا تیار کباب او چای راغلي دي کباب به وخورو چای ما ورته ویل مونږ یې نه کوو چې دلته راورسېدو دی مونږ پوه یم نو یو دوکان دې دننه کړو هغه کباب په چای مونږ وکړو نو الله خو مونږ له رزق راکوي زمونږ خو د نهارې ګولۍ بند شوي دي ختمې شوي دي چې ملا یې د نهارې ګولۍ به نه خوري نهاره نشته سوچ خبره تاسو ته رزق به مونږ له الله راکوي لیکن زما عزیزانو که چېرې روز حشر راغی او الله زمونږ نه تپوس وکړي چې د مردارانو ما ته داسې کنځل کول تاسو یې څه جواب کړی صرف دا نه اسلامي قرباني دې وخت ما سره شته نه کتاب شته دې وخت را سره نشته ځکه چې ما دې وخت یو 50 کتابونه د قادیانانو براغستي ګاډي کې ابل رمون یو پمپ کې ودرې نو زمونږ دی ګاډي شیشې توري نو زه پکې دننه پټ ناست وم په دا بتۍ پې لګېدلې پړک پړک یې کول نو څوک یې خواله نه راتلل دې کې یو سړی دی زمونږ دا ډریوري ولیده اوس را منډه کوي اچانک راغې په شیشه کې داسې وکتل زه یې پکې ولیدم ما له را منډه کړه وایي چې تاسو څه کول نو مې پمپ ته راغلي یاره وایي زه خو په دې ډریور ورتلم چې د جهاد ښه موقع ده چې دنه دا سر قلم کړم یا لکه ولې وایي چې شاته مې وکتل ستاسو ګاډه خو ټول د قادیاني تصویرات دي پکې کتابونه د قادیاني پکې پراته دي ما وایي نو دا مردار قادیانی دی مې ظالمه دا سني مسلمان دی زما ډریور دی خدای دې غرق کول بدراله بل کار کتل نو امت مسلمان الله راویښه کړې ده امت مسلمان الله راویښه کړې ده قادیانان نن په بي بي سي وایي چې کله تبصره شروع کی وایي په قادیانانو پاکستان کې ظلم کیږي مونږ بي بي سي والے ته ما یو جواب ورکړو زمونږ د جواب یې نه دی کړی ما ورته وی د مردار زامن چې دي د مردار زامن غل خوري ټوله دنیا کې واویلا شروع کړي په موږ ظلم کیږي ما وی مې چې یو سړی ما ته دا وایي اسلامي قرباني کې په 12 نمبر پیج د عبارت لیکلې معاذ الله ثم معاذ الله کا الفاظ نه شم ویلو زه به اردو کې درته وایم الله میرے ساتھ میری چارپائی پہ سوتے ہیں رات او بیا ورپسې چې کوم لفظ وایي درته نه شم ویلی نو یو سړی دا وایي مونږ ورته غږ نه دی کړی مونږ پې ګزار نه دی کړی نو آیا مونږ مجرمان شو مونږ ظلم کړی زمونږ یې په 12,000 خر ظفر الله په حکم باندې په لاهور کې په ګولو باندې سورې کړل چا د هغې قبر تر اوسه پورې نه دی لیدلی مونږ غږ نه دی کړی چا د هغې جنازه نه ده کړې مونږ غږ نه دی کړی مونږ مقابله کوو عیني مقابله کوو او خپل هر ملګري ته وایو مونږ یو ملګری مونږ سره ډېر کلک ولاړ ور ځای کې ور نو چا ورته وایي مولیان به دې په چا ور واچي ځای ته به دې ورسې مې نه مونږ یې په قادیاني ورچوو بل چا یې ورچوو ما ورته ویې مې نه مونږ قانوني جنګ کوو قانوني جنګ کوو قادیاني یو اقدام داسې وکړو
نو که زمونږ نیټه پوره مونږ به لاړ شو که د هغه پوره انشاءالله هغه به درله سپلای کړي داسې به نه وي چې قادیانې به په مونږ راځي او هغه به زمونږ نه روغ لاړ شي قسم دی چې په چوندو چوندو هم درله ټوټې ټوټې نه کړو راته او بیا پښتانه نه وایي مخې له به نه راځي اوس هم یو قادیاني سره زما باس چالو دی دا دی هغه ته زه تاسو ته زه هغه کلیپ هم اورولی شم هغه ته زه هم د مردار بچیه په مخامخ لږ راشه او یې د مردان په دې ایریا کې بل ځای نه ما ته معلوم دی چې د مردان ایریا کې ځکه ستا هغه الفاظ او غار څه نه پته لګي د مردان کې نو زه ورته وایم مخامخ کښېنه د امن ذمه داري در کوم ضمانت در کوم چې څومره کروړه جرمانه وي هغه هم درته لیکم بل جیداد به ټول والوزم که تا ته څه نقصان ورسېدو هر ضمانت در کوم ما سره مخامخ کښېنه مخې له خو وایي نه درځم دا الفاظ مخې له خو نه درځم باید ته د زمري مخې له ګیدړ راغلی که نه د مردارې بچیه ته به راځې ولې صرف دا نه مصدقه ریپورټ په نوم باندې پاکستان جنرال اسمبلی نه کتاب چاپ شوی دی ما نه دی چاپ کړی زما علماو ملګرو نه دی چاپ کړی چا چاپ کړی دی حکومت پاکستان د زرداري چې څه مقصد و هغه وخت دا کتاب راوتی او دا په 1974 کې د اسمبلی هغه ټول ریکارډ و دا مجبوراً په دې کې چې څومره زمانې د اسمبلی ریکارډ نشي راوتی قانون دا دی هغه وخت کې د هغه ریکارډ ټیم پوره شو نو هغه راووته غالبا 50 سال دي که څومره دي چې هغه څنګه ټیم پوره شو دلته مونږ خو هغې ته تیار ناست وو که نه زموږ مشران کتاب راووته چې کتاب راووته هغې له مونږ ډېر ښه ټایټل زموږ مشرانو جوړ کړو او د انګلیش ټرانسلیشن یې پکې وکړو یو پیج انګلیش کې دی یو اردو کې دی په هغې کې هغه تاسو ته د پاکستان په جنرال اسمبلی کې مرزا ناصر د ټول امت مسلمه ته هم ویلي دي او کتاب یې درته ښیم په دې کې هم ویلي دي په دې ازالة الاوهام دی یا خطبه الهامیه دی په دې دواړو کې یو دی خو روحاني خزاین کې دا عبارت موجود دی وایي دا د امت مسلمه چې کم خلک مرزا غلام احمد د پیغمبر نه وایي دا ټول د کنجري اولاد دی د سپی اولاد دی د زنا پیدا دي تاسو د بالا غړی چمډیرې د چمډیرې خلکو ستاسو زوړ تاریخ خو ما ته معلوم دی ځکه مونږ هم ډېرې پوشا کې زموږ نیکان به اوسېدل مونږ به هجرت کړی و دلته نه ثوابی ته مونږ هم دې ګړی کې اوسېدو دا ټول ماشاءالله بس نور تاسو ته پته ده څه ویم خو لکه زموږ خپل نیکان هم دلته وو که نه لکه تاسو نه خو هم د خیر کار دا سړی سپلی کول خو لکه تاسو ته هېڅ خبره نه دا خو دا روډونه موډونه جوړ شو چا له غوږونو کې میخونه ټکوال او چا له په لاسو کې ټکوالي دا هر څه کړي دي لکه زمونږ نسل هم دې ځای نه زر د صفا مونږ هم هغه یو که نه دا داسې که نه ده دا مشران ووایي ستاسو د مشرانو مخې له څوک راتلی شي په دې علاقه باندې تاریخ وګورئ خپل خیر دی دا وایي خبره نه کوم تاریخ وګورئ تاریخ زما پکې رښتیني اوس دا راته ووایي که چېرې تاسو ته یو سړی مخې له راغی تاسو ته او ستا د پلار باره کې دا الفاظ وایي کوم چې هغه د الله باره کې ویلي زه تا به جمدې پرېږدم وایي راته ټول او هغه د الله په باره کې دا الفاظ وایي موږ بیا هم تاسو ته وایو کلاشنکوف مه راله قانوني جنګ ورسره کوو دې جنګ کې را سره ملګري دا په ایمان هسې نه لازم جد کوو چې زه وځم دا مړه بس ښه بیان یې وکړه ډېره ښه خبره وه خوند یې وکړه یاره بس ماشاءالله ډېر خوند یې وکړه هلکه اجتماع له 23 نومبر باندې مردان ته ځي دومره خوزګار نه د پاندونو ورځې دي خدای بیغ د پاندونو وباسه دا 23 نومبر باندې د ټول پاکستان زما او ستا مشران به راځي او ته د قربه حیثیت لري ځکه ستا ذله ده نو په ایمان به څوک په 23 نومبر زیارت په ورځ د سهار نه تر ماسخوتنه دا ورځ د ختم نبوت له مونږ له راکوئ نه دا ټیک ټاک والا نوجوانان ټول لاس اوچت کړي یا یو را پاسوم ټول لاس اوچت کړي لاس صحیح په سترګو لاس مو خبره کله په ایمان راځئ به انشاءالله ورګه لاس لا مخته صادر کې نه کنه صحیح اور پسې هم در پسې بل ناس دی در به اوس ورته چاوي پلان کیږي چې یونس خان را روان دی کرکټ میچ وکړي یا فریدی را روان دی نه فریدی سه کتول هم دا ټول قوم روان دی او که چاوي ګلپان را روان دی نو د محمد رسول الله د ناموس لپاره به ټول حاضر یو ان شاء الله ایمان وایي چې چاوي چې کترینا را روانه ده په دې مردان کې و د خپې کې خودو ځای وي نه وایي ټول وایي نه دي سم دې کبي ازي نو د پیغمبر د ناموس لپاره به دا ټول حاضر یو ان شاء الله حاضر یو ان شاء الله اللهم لبیک
قسم د دومره مې د زړه کې غوسه ده زړه مې درد کوي د دې مردارانو سړی وایي چې الله لکه په کائنات کې داسې مردار هم شته چې تا پسې او ستا پیغمبر پسې کنځل کوي بیا یې په دې روحاني خزاین کې لیکلي دي وایي ستاسو پیغمبر به د خنزیر چربي خوړه معاذ الله ملګري به یې را سره ټول به را سره په نره ملګري تیس بازر یې انشاءالله او موږ د ختم نبوت مرکز دپاره په ټول پاکستان کې لویه ځمکه ډېره چې واغسته چې دا مردان واغسته نن ماسخوتن زموږ سودا فاینل کې ده انشاءالله 90 کنال ځمکه مو واغسته لس کم 100 کناله کې به ستاسو مرکز وي او خوش قسمته داسې چې ستاسو خوا کې ده خو چې د رنګ روډ ته وروخېږي نو دغه ځای د عراق په غاړه ده تاسو ته ډېره نږدې ده خو داسې نه ده موږ هم چې سړی پوره نه لشلې پرېږدو یې کله بیا نمبر هم را روان دی مایارو واله 300 مرلې ومنلې هغې سره نږدې وه تورو واله 200 مرلې ومنلې اورغ واله تقریبا 1.5 سل مرلې ومنلې نو تاسو به انشاءالله ټوله بالاګړی چمډېرې او دا شاباسګړه دا ټول یونو کونسلې به راجمع کوو نو دا ټول یونو کونسلې به موږ سره 200 مرلې منئ انشاءالله دا به زموږ کې شریکه دا نه زما ځمکه ده نه د مولانا صاحب دي ده دا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت په نوم وي او دا به داسې یو مرکز جوړ شي چې انشاءالله په سرزمین مردان باندې به داسې سړی نه چې هغه به قادیانې د سر نه تر خپو پورې بربنډ نه پېژني داسې به نه انشاءالله ټیک ده تیار یې را سره دعوانا الحمد لله رب العالمین هلکه دا ورسره وګاړي لاک ورپسې واچو دا 23 نومبر پیژنئ تاسو دا کله دی راتلونکي زیارت په ورځ دی او دا اجتماع کوم ځای کې ده پېښور کې ده بچې پېښور کې ده که نه په پېښور کې عیدګاه روډ باندې ده که نه بچې دا په مردان کې ده شمسي روډ باندې کوم ځای کې ده مردان کې ده په شمسي روډ باندې شمسي روډ مردان او د سهار د 100 بجو نه ده د 3 بجو نه اتو بجو نه تر کوم ټیمه پورې ده ماسخوتن نا وخت پورې ده به ټوله ځرې انشاءالله ملګري ځای مې مونږ به کېږي انشاءالله مونږ یو ځای کوم چې کوم دی قاري صاحب دعا وکړي بیا به دغه کې سپونه کې کېنې لمونځ کوو ښه ماشومان شاته شه مشران مخې ته راشي